سلور کارونه داسې دي چې د هغې په کولو باندې رزق دا ډیر زیات سیوا کیږي او سلور کارونه داسې دي چې د هغې په کولو باندې رزق دا مکمل ختمیږي او زیرو کیږي. دا خبره علامه ابن قیم رحمت الله علیه په خپل کتاب کې دا لیکلې ده. نو راځئ چې وګورو دا سلور کارونه کم کم دي چې ځان ته بچ کړو، خپلوان ته بچ کړو، دغه رنګې خپل ملګري دوستان ته بچ کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در بکوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاک هم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول حاجات پوره کړي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول مشکلات ختم کړي. الله پاک دې موږ سره خپل مدد قدم په قدم شامل حال کړي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو رزق دا ډیر زیات کړي. الله پاک دې موږ او تاسو ټول لا حلال مال ډیر زیات راکړي. نن چې کومه زمونږ وظیفه ده، زمونږ کوم ټاپک دی، د دې حوالې سره ده چې علامه ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي چې سلور کارونه داسې دي چې دا کارونه انسان لپاره رزق داسې واقعي. نو چې کله موږ په دې سلور کارونو باندې عمل وکړو نو زمونږ رزق دا به ډیر زیات شي. او سلور کارونه داسې دي چې هغه د انسان رزق ختمي. نو کوشش وکړو چې دا سلور کارونه وکړو او دا نور سلور کارونه دا به نه کوو. نو راځو د ټاپک طرف ته. نو په دې سلور کارونو کې لومبی کار دا دی چې کوم سړی د شپې د الله پاک بندګي کوي. دغه مطلب به دا نه وي چې ماسوتن د ودرېږي او ټوله شپه د الله پاک دپاره نفلونه کوي. بلکل دغه هم ټیک ده، خو دغه موږ نشو کولی. د ماسوتن د مانځه نه بعد د 2 رکعته نفل وکړي. یا دغه رنګې کور ته راشي، کله وده کېږي 10 بجې وده کېږي، 11 بجې وده کېږي، دغه ټایم کې د 2 رکعته نفل وکړي، 4 رکعته نفل وکړي. یا دغه ټایم کې د الله پاک ذکر وکړي. د شپې راپاڅېدې 12 بجې دي، 1 بجه ده، 2 دي، دغه رنګې 11 بجې دي، په دغه ټایم کې لږ الله پاک یاد کا. ټول خلک به وده وي او دغه ټایم کې ته الله پاک یادې، الله پاک به ستا رزق دا به سیوا کړي. دویم نمبر خبر ده چې کوم سړی سحر وخت کې استغفار وایي، استغفر الله استغفر الله، والله پاک به د انسان رزق او مال او دولت دا سیوا کړي. تاسو ته ما ویلو چې په سورۃ نوح کې الله پاک وایي چې تاسو استغفار غواړئ، زه به ستاسو رزق او ستاسو مال او دولت دا به سیوا کوم. استغفار ډیر زیات فواید دي. نو سار په ټایم کې کم از کم 100 پیری استغفار دا روزانه ځان لپاره دا وظیفه کوي. دریم نمبر خبره چې کله موږ سحر کو له سحر مونځ کو دغه ټایم نه واله د ماښام پورې سناسه صدقه دا موږ ورکو. که ستا 10 روپۍ وس کېږي، ستا 100 روپۍ وس کېږي، ستا 500 وس کېږي، دغه رنګې ستا 1000 وس کېږي، نو د خپل وس مطابق چاله صدقه ورکوي. نو چې کله ته چاله صدقه ورکې او روزانه ورکې فرمنټ ورکې، نو الله پاک ګوري زما دا بنده څومره صحیح دی. نو الله پاک به ستانه ډیر زیات صحیح دی او ستانه ډیر زیات غیرتیم دی. نو کوم سړی چې صدقه ورکوي د ورځې په منځ کې یا په شروع کې یا په آخره کې، الله پاک د انسان رزق دا سیوا کوي. دغه رنګه څلورم نمبر خبره ده چې کوم سړی د ورځې په شروع کې د الله پاک ذکر کوي او د ورځې په ختمېدو کې د الله پاک ذکر کوي، نو فرمایي چې الله پاک به د دې انسان رزق دا به ډیر زیات کړي. فرمایي الله پاک کو تاسو زما ذکر کوئ نو زم تاسو ذکر کوم، تاسو ما یادوئ نو زم تاسو یادوم، کو تاسو ما یادوئ د خلکو په محفل کې، زه به تاسو یادوم د فرشتو محفل کې چې ستاسو د محفل نه ډیر زیات اعلی دی. قرآن کې آیت دی فذکرونی اذکرکم، تاسو ما یاد کړئ زه به تاسو یاد کړم. نو دا سلور کارونه دا د کولو شو چې موږ به دا کوو، پرېږدي به نه. ورپسې هغه سلور کارونه چې هغه د انسان رزق دا مکمل ختمي، مکمل زیرو کوي. انسان محترم مکمل دا خیر ته کینی. نو په هغه کې لومبی دا دی چې کوم سړی د سحر په وخت کې د خوب کوي، د سحر د جمع ټایم وي، د سحر د مونځ او د بندګۍ ټایم وي، او په دغه ټایم کې دی څه وي، دا وده وي. نو دغه سړی د الله پاک رزق دا مکمل دا ختمي.
نو یاد ساتئ چې ځان دپاره موبایل سړی په ټایم کې دغه رنګې چاته ځان په حواله کې پلار ته مور ته چې یاره ما سحر مانځه ته ده راباسئ نو سحر دا مونځ داسې وي چې کوم سړی دا مونځ وکړي د دې انسان ټوله ورځ دا ښه وي ټوله ورځ دی تر و تازه وي او ټوله ورځ الله پاک د انسان ذمہ داري علي الله پاک وایي چې بنده د ورځې په شروع کې ما یاد که 2 رکعته مونځ ما لو که سهار مونځ وکړه نو ټوله ورځ به زه ستا لپاره کافي شمه ټوله ورځ به ته ماته یاد یې زه به ستا ټول کارونه کومه دا لومبی کار شو دویم نمبر دا شو چې کم سړی مونځ نه کوي نو کم سړی چې مونځ نه کوي د هغه رزق دا لنډ تنګي او هغه په زندګۍ باندې محترم ډیر زیات تنګ وي زندګۍ نه مایوسه شوی وي نو مونځ محترمو دا ډیر زیات اهم عبادت دی مونځ محترمو د مؤمن معراج دی مؤمن پکې الله پاک سره خبرې کوي او دغه رنګې مونځ د الله پاک نه د غوښتو یو ذریعه ده موږ کوشش وکړو چې موږ مونځ کوو دغه رنګې ذکر کوو دغه رنګې دعاګانې کوو او دغه رنګې د الله پاک سره خپل تعلق او رابطه دا قائم ساتو دغه رنګ دریم نمبر هغه سړی چې دی په عباداتو کې سستی کوي مطلب دا شو کنه چې مازدیګر مونځ په یو ټایم باندې کیږي دی په بل ټایم باندې کوي ماسخوتن مونځ په یو ټایم دی په بل ټایم کوي او سار چې کله دی را پاسې نو نور دا مکمل راحت وي په عبادت کې چې کوم سړی سستی کوي الله پاک له رزق دا حتمي چې کله موږ په عبادت کې بندګۍ کې سستی کوو الله پاک موږ شانتي رویه موږ سره استعمالوي کومنګ کوشش کوو چې هر څه په ټایم باندې کوو الله پاک به زموږ حق موږ له په ټایم باندې راکړي او چې کله موږ سستی کوو د الله پاک په حق کې کنه الله پاک به لازمن زموږ استاد په حق کې او اردو کې وایي چې سسک کر دینا ساس کې براکې رااله نه به مرو او دا رګ نه به ژوند کیږي نو کوشش کول پکار چې عبادتو کې سستی کول دا نه کو پکې او سلورم نمبر دا چې کم سړی په امانت کې خیانت کوي تا سر چې امانت کې هودو لومبه تعالی پکار دی چې ته په دې امانت کې خیانت اونکي دغه رنګ ته پکې لوټ ماته دا پکې ماته وا دغه رنګ دا پیسې چاته خایمو بس تر چې امانت درک بس سایت ټکی د چې کله غواړي او بس ولور کا نو په امانت کې خیانت کول دانه بکار دغه رنګي امانت چې څومره پیسې وي هغه تر له کول دانه بکار دا محترمه د مؤمن شان نه چې ډیر چا پیسو کې خیانت وکي دا د مؤمن د وقار او د مؤمن د شان خلاف دی چې د امانت کې سو کې در خیانت وکي نو کوشش وکړو چې د امانت کې خیانت دا محترم او دا اونکو دغه دغه سړی کې محترم او دا ایمان نوي نو کوشش وکړو چې دا څومره خبره ما وکړلې په دې باندې په خپل معمول کو نور څومره مرګري دوستان دي هغه سره دا ویډیو شریک کو ان شاء الله العزیز ډیر زیاته فائدہ به زموږ استاد سره پاروي کو زما د وجه استاد د وجه او سره د شپې بندګي کوي یا استاد د وجه یو سره په استغفار باندې رااله په صدقې باندې رااله په ذکر باندې رااله په منځ باندې رااله دا به زما استاد پر ډیر زیاته خبره وي او دغه رنګ دا خبره علامه ابن قیم رحمت الله علیه کړی دی نو ډیر زیاته بهترینه وظیفه وا ډیر زیاته بهترینه ویډیو وا نو کوشش وکړئ چې دا ویډیو سره مخکې شریک کړئ الله پاک مو خوشاله ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته